الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزتمندو مشرانو و محترمو یقیناً استاذ وړاندې ما د الله تبارک و تعالی د قرآن مجید سے تلاوت کو فرمایو رب العالمین دی صحیح وینا اللہ جل شانہ دی صحیح اوریدلو اللہ تبارک و تعالی دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزت مندو دے صحابوں کی و صحابی دے دا غلم دے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کلب دا شعبان آخرنی جمعہ شوا نو پدغ جمعہ کی با حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروجی فضائل دروجی برکات اغبا نبی علیہ السلام بیانا والا زمان عزت مندو د زگی پا بدلے دو سرا اللہ جل شانہ ثواب زیادتی دق قشانت رب العالمین پا وقت پا بدلے دو سرا ہم اللہ تبارک و تعالی ثواب سیوا کئی او دی هغې مثال زمونږ ستاسو وړاندې دی یو سړی خپل کور کې مونځ کوي د هغې څومره اجر دی او یو سړی د الله جل شانه کور ته راځي مسجد جماعت ته راځي هغې باندې رب العالمین کم اجر ورکوي دا ولې ورکوي ځکه دې ځګې بدل کو خپل کور یې پرېښودو د الله کور ته راغی تکلیف برداشت نو رب العالمین والا د تکلیف په وجه باندې ثواب هم سیوا یو سړی دی هغه د ماسپښین مونځ خپل جماعت کې کوي
او بل سړی دی هغه د الله عظیم کور بیت الله شریف کې مونځ کوي، مسجد نبوي کې مونځ کوي، نو حق د ماسپښین مونځ دی، حق 4 رکعات دي. لیکن بیت الله شریف کې ولې دومره اجر ثواب دی او دلته ولې ثواب کې کمی دی؟ نو دلته هم ځای بدل کو، دا ځای پرېښودو او د الله عظیم کور بیت الله شریف ته لاړو. نو د هغه بیت الله شریف د تک په وجه باندې ځای بدل کو، نو رب العالمین ولا ثواب هم سیوا کو. دغه شانتي ټیم دی، د وقت په بدلیدو سره رب العالمین ثواب زیاتوي. وز تمام کال تیر شو، ټول کال تیر شو، د هغې کې اعمال کول ځان اجرو، لیکن په رمضان مبارک چې ټیم بدل شو، د رمضان میاشت رالل، د هغې اجر ثواب سیوا شو. زما عزتمندو، اللہ جل شانہ موتا تو قرآن کی سے فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب العالمین فرمائے اے ایمان والو، تاسو باندې ما روزه فرض کړې ده، کما کتب علی الذین من قبلکم. ګوره یاد ساتئ، دی امت ته چې نور احکامات مخې ته کوي، نو امر ورکوي، امر دا وکئ دا وکئ دا وکئ، لیکن د روزې باره کې رب العالمین د امر سره سره الله پاک ترغیب هم ورکوي. څنګه ترغیب ورکوي؟ اللہ جل شانہ اول امر وکو، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. رب العالمین اول امر وکو، گرے روجہ بتاسو فرض دا، نو بے رب العالمین ترغیب ورکئی. سنگ ترغیب ورکئی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تاسو نه مخکې چې څومره خلک راغلي هغو باندې روژه فرض وه. دا ترغیب دی. دې وجه باندې علماو لیکلي دي چې کله آدم علیه السلام د جنت نه دنیا ته راغی، نو جنت کې خو ځواني وه، جنت کې حسن و، جنت کی خوشحالی وا، جنت کے نعمتونه و، لیکن دی هغې لغزش په وجه باندې چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راغی، بعضې علماو لیکلي انډیا کې یو ځای دی، په هغه ځای کې آدم علیه السلام راغی او د هغه بیبي حوا هغه چې کوم دی نو جده کې یو طرف ته د جنت د نعمتونه محرومه شو، بل طرف ته د خپل بیبي نه محرومه شو، نو ډېر زیات به یې ژړله او ډېر افسوس پې کو، ځکه د جنت هغه نعمتونه، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تشبوا فلا تحرموا ابدا. جنت کی خو ځواني د بوډاوالی نشته، جنت کی صحت ته بیماری نشته، جنت کی ځواني د بوډاوالی نشته، هغه ټول پاتې شو. زما عزتمندو، چې کله آدم علیه السلام الله ته جاړي، رب العالمین ورته څه کلمات وښودل، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. څه کلمات ورته الله وښودل، دا وباسه توبه به دې قبوله کړم. هغه کلمات کم دي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. چې کله هغه کلمات وي، رب العالمین د هغې نه راضي کېږي، او چې کله هغه خپل تصویر ولیدو، خپل شکل یې ولیدو آدم علیه السلام، یو په اوبو کې
یا په شیشه کې، نو پته ورته ولګېدل چې زما رنګ بدل شوی دی، پته ورته ولګېدل چې زما هغه ځواني چې په جنت کې الله راکړې وه هغه هم ختمه شوې ده. نو بیا د صفا په مقام باندې، د عرفات په مقام باندې د دواړو ملاقات تو شرط یو ځای دی، هغه ته ویل کېږي جبل نور. نو د حوا او د آدم علیه السلام هلته ملاقات وشو. نو دې د خپل جسم فریاد کوي، د خپل حسن فریاد کوي چې جنت کې زما هغه حسن ځواني. نو دې بیا 3 روزې نیولې په 13، 14، 15 تاریخ باندې چې هغې ته ویلې کېږي ایام بیض. هغه روزې به دې نیولې. دا بیض ورته ولې ویلی کېږي؟ دا د دې وجې نه چې دې ته ویلی کېږي سپینوالی. نو د الله نظام دی، د دنیا د نظام باندې تاسو سوچ وکئ چې 14مه ورځ د میاشتې، 14مه ورځ، 15مه ورځ په دې باندې دا سپومۍ غونډېږي او ښایسته مزېداره رڼا پیدا کېږي او په دغه ورځ باندې دا ورځ چې کوم دی هم ښایسته کېږي. نو آدم علیه السلام خو په جنت کې ورځ لیدلې وه، شپې خو نه و لیدلې. نو دلته خو شپه هم وه که نه دنیا کې. نو دې به دا 3 روزې چې کوم دی نیولې. نو هغه آدم علیه السلام نه دا روزې شروع دي او د هغې نه پس نوح علیه السلام هغه به هم د عاشورې روزه نیوله، نوح علیه السلام. او د هغې نه پس موسی علیه السلام چې کله کوهي طور ته لاړو 40 ورځې روزې نیولې وې. او د هغې نه پس داود علیه السلام یو ورځ به روژه وه، یو ورځ به بوزه وه. نو معلومیږي دا چې 6 میاشتې روژه وه، 6 میاشتې بوزه وه. او د هغې نه پس عیسی علیه السلام خپل امت ته هم د 2 میاشتو روژو حکم کړی و، وینا یې کړې وه. او دغه شان زما د پندو په دې امت باندې الله تبارک وتعالی 10 روزې چې کوم دی الله فرض کړي دي. نو زما عزتمندو دې آیات کې الله رب العالمین ما او تاسو فرمایي اے ایمان والو تاسو باندې ما روزه فرض کړې ده څنګه چې ما په نور امتون باندې فرض کړې لعلکم تتقون. ګوره خیال کوئ دې دپاره چې تاسو د خپل رب نه ویریږئ، ګوره د خپل الله نه ویریږئ. او زما عزتمندو یو سړی بوډا شو، نفسي خواهشات هم نشته، داسې ده خوراک سکاک ته مړه نه کېږي، بیمار دی. که دې خوراک نه ځان بچ کوي او د خواهشاتو نه ځان بچ کوي، نو دا کمال دی؟ دا کمال نه دی. یو ماشوم دی، نابالغه ماشوم دی، هغه ځان د خوراک نه بچ کوي، د نفسي خواهشات نه ځان بچ کوي، نو دا کمال دی؟ دا کمال نه دی. کمال کم کمال دی چې ته بلوغ ته ورسې، ځوانۍ ته ورسې، بهترین طعام د ته مخې ته پروت دی، بهترین خالص پاکې اوبه پرتې دي، خپله حلاله بیبي چې کوم دی تا مخې ته ده، او ته خپل الله نه یېرېږې، د خپل رب نه یېرېږې، خوراک ته نه ور نږدې کېږي، سکاک ته نه ور نږدې کېږي، خپل بیبي ته نه ور نږدې کېږي. ولې؟ ځکه رب العالمین منع کلی ما، الله منع کلی ما، د خوراک نم الله منع کلی ما، د سکاک نم الله منع کلی ما، او د خپل بیبي د ملاقات نم الله منع کلی ما. زما عزتمندو دې وجه باندې یو حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله. په ځان کې د الله صفات پیدا کړئ. په ځان کې د چا صفات پیدا کړئ؟ د الله صفات پیدا کړئ. څنګه الله صفات پیدا کړئ؟ الله رب العالمین کریم ذات دی، په ځان کې د کرم صفت پیدا کړئ. الله رب العالمین رحیم ذات دی، په ځان کې د رحم صفت پیدا کړئ. الله رب العالمین سخی ذات دی، ځان کې د سخاوت صفت پیدا کړئ. الله رب العالمین رازق ذات دی، ځان کې دا صفت پیدا کړه، خلکو باندې الله رزق ورکړه، دا صفت ځان کې پیدا کړه. نو ځان کې د الله صفات پیدا کړي. نو دا روزه نه ده، روزه دا کله چې انسان روزه نیسي نو په دې کې صفت الهي مظهر پیدا کېږي. څنګه پیدا کېږي؟ زمونږ او تاسو دا عقیده ده چې الله تبارک وتعالی د خوراک سکاک نه پاک ذات دی. الله جل شانه د خوراک سکاک نه
پاک ذات دی الله جل شانه د اولاد دا پاک ذات دی الله جل شانه د بیبینا پاک ذات دی نو د روزه د اعمال دي دا د الله په صفت کې ځان یوځای کول دي څنګه یوځای کول دي دا نور عبادت هم دي مثال طور باندې موز دی نو په موز کې موږ رکوع کوو کنه کوو نو رب العالمین رکوع کوي نه په موز کې موږ تاسو سجده کوو کنه کوو نو الله رب العالمین سجده کوي نه موت بیت الله شریف ته ځو کنه ځو طواف کوو کنه کوو رب العالمین طواف کوي نه دا روزه داسې یو عمل دی روزه داسې یو عبادت دی چې دا د الله په صفت کې ځان دننه کول دي څنګه دننه کول دي روزه در باندې الله فرض کړل ثم اتم الصيام الى الليل د نور خطو پورې به کوم د خوراک نه کې دا الله صفت دا ده کنه ده د نور خطو پورې به کوم د وبنس کې نو دا الله صفت ده کنه ده د نور خطو پورې خپل بیبي ته بنه نږدې کېږي پریوتو پورې نو دا الله صفت ده کنه ده نو روزه الله رب العالمین داسې یو مبارک میاشت پیدا کړی دا چې په روزي په نیولو سره په انسان کې د الله صفات پیدا کېږي د رب العالمین صفات به کې پیدا کیږي نو چې بچا کې یو صفتی او بل قسم دا کار کوي نو سره د خوشحالي کنه خوشحاليږي یو سړی په خپل دیندار دی نو بل دیندار خوخه ده که خوخ نه ده نو زموږ د پندو په انسان کې د الله صفات پیدا کیږي او د روزي باره کې نبی عليه السلام څه فرمایي یا ایها الناس اے خلقو تاسو باندې یو عظیم میاشت روانه ده لشهر عظیم تاسو باندې یو عظیم میاشت روانه ده عظیم څه ته ویل کېږي ډېر لوی ډېر زیات لوی لوی معنی دا چې دا غنه لوی نه لکه څنګه چې الله جل شانو قرآن کې فرمایي وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الله رب العالمین د محمد رسول الله بارک فرمایي ما تعالی خلق عظیم درکړي ما تعالی عظیم اخلاق درکړي ما تعالی عظیم اخلاق درکړي څنګه چې بل ځکه الله فرمایي وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الله رب العالمین فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق سرستا امت لما و آیاتنا ورکڑی دی عظیم آیاتنا علماء لکی کم و آیاتنا دی اغا دا سورہ فاتحی دی اغا دا سورہ فاتحی دی نو دلتم عظیم لفظ راغلے نو دا عظیم مانا دیر زیاد لوی نو زمائی دا پندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو باندے عظیم میاشرا روانا دا عظیم میاشرا روانا دا دی وجہ باندے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اگر فرمائی وہ رمضان سے طویلے کی اور دا رمضان مانا صدا اگر وہ رمضان کی اول کی را راغلی دا نو دا را مانا دا چی پدی میش کی دا اللہ رحمتو نراوری کی او دا سی راوری کی لکہ دا باران دا شیبو پشان دی دا میم مانا صدا دا میم مانا دا مغفرت پدی میش کے رب العالمین دا خپل بندگانو مغفرت کی دا زوات مانا صدا زمانت پدی میش کے اللہ جل شانہ جہنم والا جہنم نبچ کے جنت کی داخل ہے او دا الف مانا الفت محبت دا میش دا محبت میش دا او دا نون مانا نجات اللہ رب العالمین پا دیر روجی دا برکتا اللہ جل شانو پل بندگان دا جہنم دا اورنا بچ گئی بعض علماء لکلی دی رمضان دا در رمز نوتے دے او رمز ستا ویلے کی عربی کی رمز عربی کی ویلے کی سوزیدو تا نو پا دیر روجے کی انسان پل نفسی خواہشات سوزی پا دیر روجے کی انسان شیطانی اعمالنا زان ساتی اغس وزی ختمیه دیو جبان عزت مندو گوریات ساتی یو نفس دے یو شیطان دے یو نفس دے یو شیطان دے دوانوں کی فرق دے نفس ستوے لے کی شیطان ستوے لے کی نفس اغا تاتا دا خواہشاتو دا پورا کولو تعلیم در گئی او شیطان تاتا دلائل مخی تکی لکه سمانا وز د گرمی رو جرا للا یخی اوبو پرتی دی د نفس خواہش دادی چی دا اوبو وز کا
دا د نفس خواهش دی. شیطان کومه خبره کوي؟ شیطان تا ته دلایل وایي. څنګه دلایل وایي؟ شیطان وایي دا څه خبره ده، روزه دې ماته که کنه بې ونیسئ. حالانکه فرمایي چا چې د رمضان المبارک یوه روژه وخوړله، قصدن عمدن یې وخوړل، فرمایي که دې ټول عمر روژې ونیسي خو د دې روژې برابر ثواب الله نه ورکوي. ټول عمر روژې ونیسه خو د دې روژې برابر ثواب د الله نه درکوي. نو زما عزتمندو دا د برکت میاشت ده، په دې کې رب العالمین دعاګانې قبلوي. او زما عزتمندو فرمایي جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم چې کله به د رمضان میاشت راغله، نبی علیه الصلاة والسلام به صدقې داسې ورکولې، د الله په لار کې به د اعمال داسې خرچه کوو لکه د هوا په شان دی. زما عزتمندو دا د صدقو میاشت ده. او دویم زما عزتمندو روژه کې کم حکمت دی. روژه کې دا حکمت دی چې د مالدار سره د غریب فکر پیدا شي. لوی حکمت پکې دا دی. مالدار ټوله ورځ وږی پاتې شي، یو ځل دې مالدار ته د دې خبرې احساس وشي چې یاره زما خو دا لږه ورځ تېرېږي، داسې غریباران خلک هم شته چې باغې باندې غونډه ورځ لږه تېرېږي. نو د دې مالدار سره د غریب قدر پیدا شي. په دې کې ډېر لوی لوی حکمتونه دي. نو زما عزتمندو دا میاشت دا د برکت میاشت ده، دا د نعمتونو میاشت ده. په دې کې د رب العالمین د طرفه مغفرت کېږي، په دې کې د رب العالمین د طرفه رحمت راورېږي، او په دې کې رب العالمین خپل بندګان د جهنم د اور نه بچ کوي. اوس زما عزتمندو فرمایي چې کله د روژه ماتې ټیم شي، د روژه ماتې ټیم شي، الله جل شانو خپل فرشتو ته فرمایي فرشتو لاړ شي، زما بندگان به دعا غواړي، تاسو به امین وایي. سبحان الله. زما بندگان به څه غواړي؟ دعا به غواړي، او تاسو لاړ شئ امین پې وایي. نو دا راشي عزتمندو او دې د ماښامي ټیم شي، الله اکبر، اوبه پرتې دي، خوراک پروت دی، بهترین څښاک پروت دی، هغې ته لاس نه ور نږدې کوي. څه چل دی؟ ولې؟ د الله د حکم انتظار کې دی، د رب العالمین د حکم په انتظار کې دی. نو زما عزتمندو الله به نه خوشحالېږي؟ اوهو ای زما بنده، ستا مخې ته خو بهترین طعام پروت دی، بهترین څښاک پروت دی، نن زما د حکم په انتظار کې ناست دی. نو هلته چې مؤذن وایي الله اکبر، نو دې فوراً خپل خوراک شروع کړي. نو وایه دا الله به خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي؟ نو په دغه ټیم کې به رب العالمین دعاګانې قبلوي که به نه قبلوي. زموږ په دې پښتو معاشره کې یو عمل دی، الله دې کمې پیشې معاف کړي. دا کم خلک چې دا نسواري خلک دي، دا نشو والا خلک دي، بس په دغه ټیم کې ردې بدې او ماشومانو ته هم ردې بدې او زنانو ته هم ردې بدې، دا عمل مه کوئ. دې باندې ګورې الله خفه کېږي. رب العالمین په راشه قاعده باندې کښېنه، واړه واړه بچي دې ځان خواته کښېنوه او د رب العالمین نه دعا غواړه، خدایه زه خو یو ستا ګناهګار بندې مې الله ټول کال مې ستا نافرماني کړې، خدایه چېرته به مې نه وي خوشحاله کړې، ای الله زما مغفرت وکړې. نو دی وایي خدایه زما مغفرت وکړې، نو فرشتې وایي آمین. دی وایي خدایه زما مور او پلار وبخې، نو فرشتې وایي آمین. خدایه ما د جهنم د اور نه وساتې، نو فرشتې وایي آمین. خدایه اولاد مې دینداره کړې، نو فرشتې وایي آمین. هغه فرشتې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، هغه فرشتې چې 24 घंटे څه په رکوع باندې دي، څه په سجده باندې دي، څه په قیده باندې دي، شپه او ورځ د رب العالمین عبادت کې تېروي، او هغه زما او ستا په دعا باندې آمین وایي. نو زما یې د پندو څومره لویه خبره ده او څومره قیمتي خبره ده. دې وجه باندې زما عزتمندو مونږ او تاسو دا میاشت راله ګورئ، انتهایی قسم دې ګورئ د نیکو سیزن نه او څنګه د نیکو سیزن دی. حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفهوم دی، نفل الله پاک په فرض بدلوي او فرض الله پاک او یا فرض باندې بدلوي. یو سبحان الله ویل او یو سبحان الله اجر الله درکوي. یو روپۍ صدقه کول رب العالمین او یا چوند باندې اجر درکوي. یو قرآن پکې ختمول رب العالمین د او یو قرآن د تلاوت ثواب الله درکوي.
او یاد ساتئ ګورئ دا د حضور صلی الله علیه وسلم امت دی دا د ډېر لوی هستۍ امت دی د داسې پیغمبر امت دی چې د هغې باره کې قرآن فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چا چې نیکۍ ته راتلو په څو چونده به الله ورکوي 10 چونده باندې نو چې یوه روژه په 10 چونده باندې شو نو 30 روژې شوې نو په 10 کې وله ضرب ورکا د 300 روژو ثواب در الله درکو لکه صحابت کال چې دا روژه نیولي دومره اجر دله الله رب العالمین درکو زما عزتمندو دا میاشت دا د برکتونو میاشت ده د صبر میاشت ده دې کې مونږ او تاسو ګوره مونږ خو تاسو خولې ته ماس اچولی که نه ولې ماس اچولی بای احتیاط کوو بیماري را منتقل نه شي نو د دغې ماس په مقابله کې دا پیره د غیبت ماس هم دې خولې ته واچوو د غیبت ماس ته واچوو نن چې په معاشره کې کومه بیماري خوره شوې ده دا زما او ستا د خولو د وجې نه خوره شوې ده زما او ستا د خولو د وجې نه نن معاشره کې بیماري خوره شوې ده نو ما ورته ماس راواغېستو د ماس نه انکار نه کوم هغه ما ورته خولې ته واچو خو د غیبت ماس هم خولې ته نه دی اچولی او د چغلخورۍ ماس هم دې خولې ته نه دی اچولی او د فضولیاتو د لهو لعبو خبرو ماس هم خولې ته نه دی اچولی او د کنځنو ماس هم خولې ته نه دی اچولی خولې ته ماس واچو رمضان میاشت راغله د نن نه د عزم کو الله دا میاشت راغلی انشاءالله زما د الله سره واده ده دې میاشت کې به د چا غیبت نه کوم انشاءالله یو مسلمان غیبت کوم نه کوم او دې میاشت کې به زه تهجد نه قضا کوم انشاءالله پابندۍ سره به تهجد کوم او دې میاشت کې به انشاءالله صدقه ورکوم او دې میاشت کې به بل مسلمان ته دک او تکلیف نه ورکوم او دې میاشت کې به د رب العالمین د دعاګانې غواړم زما د پندو بدقسمت انسان هغه دی چې د دې نیکو چې کم میاشت ده کم سیزن راغلی دی او باوجود د دې مغفرت ونه شي چې په دې کې رب العالمین د خپل ګناهګارو بندګانو مغفرت کوي او باوجود د دې مغفرت ونه شي نو خیرې ورته شوي هلاک دي شي تباه دي شي برباد دي شي زما د پندو دا میاشت الله راکلې ده انشاءالله آینده جمعه کې د رمضان مبارک چې کوم فضایل دي انشاءالله آینده جمعه کې به د هغې بیان کوم رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي الله د ټولو عالم ګناهونه معاف کړي سم یې سم واورېدل الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي خدای عمل کې اخلاص پیدا کړي او د رمضان میاشت راغله خدای پاک موږ له پکې د صحیح عبادت توفیق راکړي الله موږ ته پکې د قرآن د تلاوت توفیق راکړي الله زموږ دا میاشت په دې کې یو سیکنډ یو ګنټه یو منټ خدای قیمتي کړي او یو سیکنډ او یو منټ خدای ستا د رضا دپاره استعمال کړي خدای موږ ته پکې د قرآن د تلاوت توفیق راکړي خدای موږ ته د تراوو د ودرېدلو توفیق راکړي خدای کم بیماران دې ټول صحت کامله عاجله مستمره د خپل دین د خدمت لپاره ورکړي چا په اړه باندې شرعي حاجت خدای حاجت یې پوره کړي د مشکلاتو د آفتونو مصیبتونو نه وساتي آخر وخت کې دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله سنت کوو